الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا په مورخه 10/10/2020 باندې مودي مقدمه احمد علي ولی خان مولا ساکن جلسه چې دا په جلسه کې د زرګرۍ دکان هغه لاهور پولیس ته کوم نه راپورټ وکړ چې په 10/10/2020 باندې تقریبا د ورځې 2 بجې د خپل دکان کې ناستو. په دا دوران کې چې کوم دی نو یو دوه موټر سایکل سوار چې د نه پیژندل راغلل او د دکان ته راننوتل. په ده باندې چې کوم دی نو تماچه کېښوه او د تماچې په زور باندې د ده نه چې کوم دی نو سونا چې تقریبا د 1400 لکو او 80,000 روپو وه، دکه رنګې د چاندې زیورات چې هغې مالیت 25,000 روپۍ او یو د ده تماچه وه 30 بور او د ده سامسنګ موبایل A51 بل د سره چې کوم د کمیټې نغدې روپۍ وي چې هغه 2,90,000 روپۍ وي. نو دی د نه په زور باندې د اسلحې په نوک باندې یوړې. د ده په راپورټ باندې چې کوم دی نو لاهور پولیس مقدمه علت 918 مورخه 10/10/2020 جرم 392 تانا لاهور کې درج رجسټر کړ. په دې وقوع باندې چې کوم دی نو زمونږ ډي پي او صاحب ډېر سخت ایکشن واخیسته او هغه چې کوم دی نو د اس پي صاحب انویسټیګیشن په سربراهۍ کې په زما او د اس ایچ او لاهور عین خان او د مظهر خان اس آی چې زموږ تفتیشي افسر دی د دوی په شمولیت سره یو ټیم جوړ کړ او ټیم چې کوم دی نو خپل شپه ورځ محنت شروع کړ او الحمدلله د هغې د محنت په نتیجه کې په ساینټیفیک خطوطو باندې تفتیش وشو او ملزم چې کوم دی ثناء الله ولد عبید الله ساکن مانکی هغه چې کوم دی اریسټ شو او باقاعده پراپر انټاروګیټ شو چې دوران انټاروګیشن هغه چې کوم دی د حقایقو نه پردو اوچته کړه او د هغه په نشاندهۍ باندې لوټلی شوی رقم چې کوم د هغه په حصه کې رسېدلی نو هغه تقریبا 4,50,000 روپۍ دي ستاسو د وړاندې دا دي پرتې دي. دکه رنګې چاندی چې کوم زیورات وو چې تقریبا د 25,000 روپو هغه چې د ده کومه حصه وه هغه هم دغه برآمد شوي ده ستاسو د وړاندې ده. هغه چې کوم سامسنګ موبایل و A51 د مودي مقدمه نه چې اخیستی و هم دا د برآمد شوی دی ستاسو د وړاندې پروت دی. دکه رنګې ده چې کومه تماچه په مدعي باندې ایښې وه 30 بور تماچه وه اعلی خوف هغه هم برآمد شوی دی د ده نه ستاسو د وړاندې پروت دی. نو الحمدلله ملزم دا دی ګرفتار شوی دی او مزید ده نه چې کوم دی نو انکشافات متوقع دي چې ده نور کم ځای کې دغه شانتې وقوع کړي دي.